چې څنګه د انسان بدن ته بیماری لګي او د حسن نه د خایس د سترګو غوږونو لاسو خپو کې ضرر او نقصان راځي دغه سي د انسان روح ته هم څه بیماری لګي او دغه روحاني ترقی کې نقصان راځي او کله د ظاهري او جسمانی بیمارونو د انسان بدن لاړ شي هغه ته مونږ مړ وایو او کله د روحاني بیماری د حد ته ورسیږي چې د سړي روح ختم شي او مړ روح د کافر روح وي غوي ژوند دی لیکن د روحاني زندگی هغه چې په هغه باندې آخرت مرتب کیږي هغه روح نه چې هغه په انسانانو نه علاوه حیواناتو زناورو او تر دې پورې چې درندگانو خرو زمرو کې او ګیدړانو کې هم شته بلکې دا هغه روح یادوم چې په هغې باندې انسان مکلف دی او په هغې روح باندې به وزن اعمال کیږي دغه روح د انسان ختمیږي نه دا به همیشه وي د ده لباس بدلیږي را بدلیږي نو چې څنګه جسمانی بیماری کله کله مهلک وګرځي دغسې روحاني بیماری هم مهلک ګرځي په روحاني بیماریو کې دوه بیماری داسې دي چې هغه ډېرې غټې جانلیوا دي او هغې نه نور مرضونه او بیماری پیدا کېږي یو ته حب مال ویلی کېږي او بل ته حب جاه او دا حضرات اهل الله په تصوف کې چې کومې طریقې اختیاریږي دا دې دپاره چې د هغه د حب مال دې حد ته ونه رسېږي چې هغه هلاک شي حب جاه دې حد ته ونه رسېږي چې هغې نه سړی هلاک شي دا د دې خبرې اصلاح کېږي بعضې خلک ناپوهه او یا سره د علم هغه د دې څیز انکار وکړي د هغه نظر د صوفیاو په هغه څیزونو باندې چې هغه کوم اختلافي دي یا بعضې څیزونه په صوفیاو کې تصوف کې داسې راننوتي دي چې هغه اختلاف دی په هغه کې چې دا جایز دي که نه هغه خبرې پخوا وې هغه اوس تقریبا نشته یا هغه صوفیاو په وجه باندې دی په ټول تصوف باندې نکیر وکړي چې هغه کې هغه پیر صاحب ګډې وډې کوي هغه پیر نه هغه کسبګر وي دنیا ګټي او خلک ګمراه کوي اصل پیر چې کوم دی نو هغه دی چې هغه د خپل سالک او مرید اصلاح وکړي او دې دلته نه الله جل شانه سره یوځای کړي یعنی په داسې لارې ورسم کړي چې په هغه سړی الله ته رسي او په هغې کې اسانې لارې وښي او د هغه اصلاح چلونه هغه ته ښي نو ما عرض دا کولو چې دوه غټې بیماری دي یو حب مال او یو حب جاه حب مال دې ته ویل کېږي چې د انسان د مال سره محبت دې حد ته ورسېږي چې هغه آخرت قبر حشر نشر حساب کتاب الله جل جلاله او جنت دوزخ هیر کی هغې ته حب مال ویل کېږي دې دا سیزونه شاته وغورځوي او مال په هر څه باندې مقدم کی او حب جاه دې ته ویل کېږي چې د سړي خپل عزت او خپل جان سره او ځان سره محبت خپل ترقی خپل ترفع خپل تعلی خپل تکبر خپل ځان خپل کور خپل کاروبار خپل منصب خپل عزت دومره مقدم کی چې د آخرت او د الله او د الله د رسول پروا نه ساتي دې ته حب جاه وایي د دې وجه نه دا دوه نومونه مشهور شوي دي یو دنیادار او یو دیندار او مونږ کله کله د دې په معنا نه پوهیږو دنیادار هغه ته نه وایي چې هغه سره مال راشي مال خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي او ذو النورین عثمان بن عفان رضی الله عنه سره هم راغلی و هغه غنی و مال وسره و لیکن دنیادار نو د دنیا مال خو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره هم راغلی و او د جهاد په برکت سره خو د دنیا مال او جیداد حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی فقیر او قرضونه به دومره و چې هغه زمانه کې په باندې 22 لاک درهم قرض
22 लाख درهم. تاسو لغون رستو لاړ شئ په دې بر صغیر چې د انګریز حکومتونو پیسه څومره درنه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کې بس سکه یا د سپینو زرو و یا د سرو زرو. نو 22 लाख درهم خو په هغه قرض او قرض د خپل ذاتی اغراض او مقاصدو لپاره نو اغشته، بلکې بخاری شریف کې حدیث ته پاغه کې دی چې کوم یو سړی برالو هغه بوته سیب زما د مال ځان سره امانت کا. نو حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه بوته وی شرور امانت نشم کې خوې او دا ما ته قرض راکې. او په حدیث کې درج دی چې دا زکه چې سړی ته چا سره امانت کړي کنه او هغه امانت غل یوسي دغه د کور غلا شو، او یا هغه امانت د پجیب کې چولې وي شکمار په لار کې ناشته وی شکلو او هغه پیسې ته لاړې نو ستا هغه سره نه کیږي، لاړې ستا پیسې. او قرض چې کوم دی نو قرض مثلا تانه قرض واغشته 1 लाख روپۍ په لار کې شکمار ناستو او هغه 1 लाख روپۍ ته وشو کولې نو ستا وسره کیږي. قرض حق واجبي دی دا بخامخا ورکړي. قرض د خپل ذاتی فائدې د پاره تا غشته دي او امانت ته بل ته خیر رسول د پاره تا ځان سره د مال محفوظ کړي. نو حضرت زبیر رضی الله عنه و پر دې امانت قرض صورت کې غشتو امانت کې نه د دې د پاره چې د دې فقیر او مسکین پیسې ضایع نشي. 22 लाख درهم که 22 लाख دینار نو دا خو ډیر زیات غټي ځکه چې دا دینار د سرو زرو کرنسی و 22 लाख درهم دا وسره سره د دې د مرګ نه پسې چې کله مال تقسیم شو نو څلور ښځې وې زامنې او نوسي او نوسو ته وصیت هم کړو. ښځې څلور وې، یو ښځې ته 12 लाख درهم میراث کې رسېدلي او څلور واړو ته 48 लाख درهم رسېدلي. تاسو وګورئ وصیت هم کړی دی، قرضونه هم ورکړي دي دا دومره مالو. لیکن حضرت زبیر رضی الله عنه دنیا دار نو. زه صرف په دې ټکی باندې تاسو په یو غواړم چې دنیا دار هغه ته نه وایي چې هغه سره مال دی. دنیا دار هغه کس ته ویل کېږي چې هغه د مال داسې ګټي چې د حرام او د حلالو تمیز نه کوي، داسې صرف کوي چې تبذیر او اسراف شکل اختیار کی، شیطانی لارو کې لګي. او دنیادار هغه ته وایي چې هغه د مال جمع کولو لپاره پردي حقوق غصب کوي، ځمکه، نقد، امانت. دنیادار هغه ته وایي چې هغه په مال کې فرض شوي حقوق لکه زکات وغیره د هغې د ادا کولو کوشش نه کوي، نه ادا کوي. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هغه خلق چې څوک سره او سپین ذخیره کوي، کنس کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي، هغې ته د درناک عذاب زیری ورکړي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي دومره ځان سره ایثار کا چې ستا د دنیا برخه ده چې ټول ورکې وروسته ورپسې خپې داسې مه کو. نو دنیادار دې ته نه وایي چې په حلالې ګټي او په حقوقو کې صرف کوي، خپل هم خوري او د بل حق هم نه بریږي. د یتیم د مسکین تپوس پوښتنه کوي، په زکات کې ورکوي، د مور او پلار خیال ساتي، په رونو خویندو کې داسې چې د هغې د ګټې څوک نی فقیر دی هغه ته ورکوي، د نورو خلکو په نسبت زیات. د یتیم خیال ساتي، د ګاونډي خیال ساتي. دا دنیادار نه دی اگر که د سره کروڑونه نه اربونه روپۍ راشي. او دا دنیادار دی چې هغه سره پیسې نه وي او دی وایي چې ما سره پیسې راغلې نو زه به یې داسې په ډزو په تماشو په ډمتوب باندې لاړم لکه فلانکي چې څنګه د زوی واده کړی خو ما سره پیسې نشته. ترمذي شریف کې حدیث دی چې دی هغه کس پسې ځي چې کوم کس ضایع کوي. مخکې راځو کې 3 ورځې مخکې مونږ د ګلبهار باندې راتېرېدم په موټر کې، یو هلک رالو ډم ولاړ دی ډولکی ورسره دی. هغه ته وایي دا ډولکي ته لونه ډنګ ورکړه. دی موټر سایکل باندې سورو، موټر سایکل نه کوز شو، هغه ډم ډولکی غږولو، دی ورته تاوېدو ګډېدو په سړک د پاسه. هلک ما ملګرو ته ویې مې دې هلک ته څه خوشحالي میسر شوي ده، څه پیسې چې ته لاسته راغلي یا څه چل شوی دی، څه انعام مینام یا چېرته ملازم دی یا مزدور دی، هر څه چې دی په هغې کې پیسې لاسته راغلې نو د هغې په خوشحالۍ کې دی ګډېږي.
دا د مسلمان طریقه شو نن سبا. دا د یو ملحد او زندیق او د کافر طریقه بوه. د مسلمان خدا دا چې ته جماعت ته راشه یا په کور کې په مصلی ودرېږه 2 رکعاته شکرانه مز ادا کړه چې الحمدلله یا الله ستا ډېر شکر دی چې ما ته دا نعمت راکړو. نو دنیادار دی ته وایي هغه فقیر چې هغه سره مال نشته دی او دی وایي که ما سره مال رالو نو زه به دا مال په حرامو جمع کوم چې کومه طریقې د حرامو چې راتلی شي خو زما وس نه رسي. که وس مې رسېدی ما به داسې جمع کړي په دې لاره مې خرج کولی. ده ته دنیادار وایي. دا دیندار نه دی ځکه چې دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي خو لا وس نه رسي په زړه کې ورکوي. نو به هر حال ما عرض دا کولو چې د حب مال د وجنه او حب جاه د وجنه کله سړی هلاک شي او دا داسې بیماری دي چې د نورې بیماری خورېږي. ما چې ستاسو وړاندې کوم آیت ولستو دې نه علاوه مزید دی پسې نور آیات. د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې 2 دشمنانو د دین د الله د موسی علیه السلام، یو فرعون او یو قارون. دا دواړه دشمنانو د موسی علیه السلام. البته په دې دواړو کې معمولی فرق. فرعون د قبطیو او قارون د موسی علیه السلام په قوم کې بنی اسرائیلو کې. فرعون سرګند دشمنو، موسی علیه السلام پټ دشمن او منافق. فرعون د خدای او د کفر او شرک برملا چغې وهلې او قارون چې و نو هغه به خپل ځان مؤمن ظاهرولو چې زه مسلمانانو کې او منافق دنه برډه کې کفر. فرعون هغه د حب جاه د وجنه هلاک شو او قارون د حب مال د وجنه هلاک شو. فرعون حکومتو، فرعون دبدبه داغه په مخ کې چې بشاګډ وړ خبرو کاغه بیرانیو میخونه به ټکوال. دومره مغرور او دومره متکبر انه لعلا فی الارض، وہ زمین میں سر چڑھا تھا، اوپر چڑھا تھا. هغه پزماکه کې داسې و چې ځان ته سوي ډېر غاور او مغرور او دا قارون چې ونه دا حب مال هلاک کړ. دا فرعون هم هلاک شو، په سین کې په بحر کې هلاک شو او دا قارون هم هلاک شو، په بر کې په اوچ باندې هلاک شو، پزماکه ورننوت. دا په حب جاه کې یو مبتلا دی، بل په حب مال کې مبتلا دی. قارون واقع برادتی رقم بیا قرآن پاک آیات وی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے چې قارون دا د موسی علیہ السلام د تر زوی منافقو او د سره پیسې رااله ډېرې زیاتې. قرآن کریم دا غي شمیر نه دی ذکر کړي خو قرآن پاک دا ویلی دی چې داغه د خزانو کنجیانې هغه دومره درنې وي چې یو ډوله یو جماعت طاقتور جماعت ځوانانو به هغه اوچتولی نه شي. تاسو اندازه ولګوئ مونږ چې د بوسو غټ پنډو تړو د بوسو پنډ مونږ نه شو اوچتولی او دی چې کوم دی نو د خزانو کنجیانې هغه یو جماعت نه شي اوچتولی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اور اس کی چابیاں وہ ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی، ډیر په ګرانه به وجدولې. دا د مال حالو تاسو وګورئ چې د کنجیان وینو خزانه به څومره وي او بیا په خزانو کې به مال څومره. که څوک کوی چې دا مال له کوم ځای نه راغلی دا یاد ساتئ چې مال ګورئ په عقل باندې نه راځي ښه او د دنیا په علم نه راځي او په پروفیسرۍ او کالج یونیورسټۍ باندې نه راځي. دا بس چې خدای چاته ورکوي نو یو بدو غونې او کمقل غونې سړي ته هم ورکړي او مال چې راځي نو په هغې وخت هم نه لګي، په ګنټو کې ورکړي. مال څه شی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې به سیندونه دجله فرات دینه به سونه روزي او داسې به روزي لکه د ستنې چې څنګه دي پیلري داسې به راغورځوي بهر سره زر. او بیا چې کوم سړی په هغې باندې به اول خلک جنګېږي نو د الله رسول فرمایي تاسو ګورئ په هغې کې میسه مه اخلئ،
مزی می راخلی قتل و قتال به پاغي کیږي مسلمان به یو بل وجني اوسم بازي دیونه کې داسي کی درنګ چرته روزي په غره کې د کولی ولینی دو قومونه به جنگي پای کې مړی وش 15 کسه مړ شو شپږ کسه مړ شو 10 کسه مړ شو دا د دې انجام بي د مال دې نه ځان ساتل پکار دي او یو وخت به بیا داسې راشي چې بیا به غزر داسې سړی په لاس کې نیولي په سیرونو پمنونو او داسې به چاته ورکوي چې دا قبول کدا والا هغه وایي چې نه ما ته ضرورت نشته ما سره خبره ډیر دي چې دې راوړی مخکې بیا ما غشت نو عرض مې دا کول چې دا د حیرانتیا خبره نه ده چې قارون سره دومره مال له کوم ځای رالو دا نن سبا یو دنیادار کس دا تپوس ځکه کوي چې هغه ما خو ډېرې منډې ووالو خو ما خو نه لیدو ده څخه څنګه رالو نو بعضې وایي چې دا د حضرت یوسف علیه السلام نه په دې ځای کې خزانې چې د هغې په حکومت کې کوم وي هغه زیر زمین مدفون وي دته خزانې ترلاسه رسېدلې وي او بعضې وایي چې فرعون ته به د جاسوسي کوله د بني اسرائیلو دا ډېر خطرناک سړی چې وي په مسلمانانو کې او د مسلمانانو پټ رازونه هغه کافرو ته وړي او هغې ته یې وایي دا ډېر خطرناک سړی او ډېر غټ منافق وي دا قوم ته نقصان رسي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو خط باندې یو صحابي نیولی او د هغه مقصد هم جاسوسي کول نو لیکن صرف دومره پکې لیکلي و چې د الله رسول د حملې اراده ده بس په هغې دومره سخت ناراضه شوی او صحابه په هغې باندې داسې زور اغشتی چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله ما ته اجازه راکړه چې دې سړي سر پرې کړم او صحابي هغه صحابي د خط لیکونکی چې په بدر کې عیسی اغشتي د الله رسول په دې پرېښو چې عمر پرېږده ځکه چې دا د اهل بدر نه دی او کیدای شي بدریانو ته الله جل شانه دا چوټ ورکړی دا چوټي ورکړی چې تاسو څه کوئ هغه کوئ د هغې مقام دومره بلند دی په دې وجه پرېښو ګنې جاسوسي ډېر خطرناک شي نو ده ته دغه سلسله کې فرعون پیسې ورکولې زمونږ په دې وطن کې انګریز تیر شوی دی تاسو خپل تاریخ یادوئ په هغې باندې نظر اچوئ خپل دوست او دشمن پیژنئ نن سبا د انګریز په لاس کې لاس ورکړي د مختلفو مفاداتو د حصول لپاره بادشاه ورکړي دي حکمران ورکړي دي صدر ورکړي دي وزیر اعظم ورکړي دي ایم این اے ورکړي دي ایم پی اے ورکړي دي بل یو وزیر ورکړي دي دپاره چې دا دنیا ترلاسه شي دا څومره مرداره دنیا ده دا څومره تذلیل او ذلت دی چې ته د پیسو دپاره د یو دشمن د الله او د الله د دین دشمن په لاس کې لاس ورکړي او بیا په دې ملک د انګریز دپاره جاسوسي به کېده په دغه مسلمانانو کې په دې کورونو کې به بعضې کسان هوښیار اغشتي وو بیا به هغوی ته ډېرې پیسې ورکولې پیسې به یې څه ورکولې چې مروبې به یې ورکولې ثابت کلي به یې ورپسې لیکل فلانکې کلی مې تا پسې ولیکلو فلانکې مې تا پسې ولیکلو دا ډېر قوانین چې دی جدادونه جمع کړي د چا خپل دي لیکن بعضې داسې دي چې هغه ته انګریز ورکړي هغه جاګیر ورپسې لیکلی دی که هغه د هر چا شو ځکه چې د هغه په لاس کې قلم او توره وه ټوپک ورسره زور نو دا جاسوسي دومره خطرناک شی دی نو دې قارون بعضې وایي په دې شکل باندې راجمع کړي یا ما تاسو ته ووایي چې د دنیا د راتلو دنیا چې خدای پاک ورکوي الله جل شانه الله دی د هغه اسمانونو او ځمکې د هغه سره په هر څیز باندې قدرت رسېږي چاته یې ورکوي څنګه یې ورکوي بعضې ته د هغه د ګمراه کېدو دپاره چې هغه ګمراه وي نور ګمراهۍ کې مخکې لاړ شي د څخه چې کله دا پیسې ډېرې زیاتې رالې مال او دولت نو د موسی علیه السلام ته ووایي چې ما هم ځان سره په دې کې حکومت کې شریک موسی علیه السلام ورته وایي چې زه خو فقیر سړی یم زه د الله پیغمبر یم ورته وایي چې دا ورور دې څنګه نایب دی هارون علیه السلام دغسې ما هم ځان سره نایب کړه موسی علیه السلام ورته وایي چې زما ورور خو خدای پیغمبر جوړ کړی دی دا د دنیا حکومتونه نه دي دا خو ذمهداري ده او موسی علیه السلام خو فقیر او هارون علیه السلام فقیر دا دواړه فقیرانو نو دی په هغې خبرو باندې خفه شو بل طرف ته د فرعون سره احساس باز دلته به دشمني کوله د موسی علیه السلام سره دشمني په سر باندې واغشته او بیا مختلفې لارې چارې کولې د الله جل شانه حقوق چې په ده په اوږو باندې کوم راتلل هغه یې نه ورکول
د چې موسی علیه السلام څخه خبره وکړه نو هغه به منله نه. منافقو کافرو حب مال کې دې حد ته تللی چې الله هیر کو، د الله رسول تعلیمات یې وانه غشتل، آخرت هیر کو، د الله کتاب شاته وغورځولو، دنیا خپله که هغې سینې سره لګولي. بیا یو ورځ حضرت موسی علیه السلام امر بالمعروف کولو نو په هغې کې وفرمیل چې خلکو د مال زکات ورکوي. زکات دته کسان راغلل چې موسی علیه السلام امر کړی دی چې زکات وباسئ. دوی وی چې ښه دا مال خو ما په خپلو مټ جمع کړی دی او په خپل قابلیت مې جمع کړی دی، ما نه موسی په دې کې اوس ټیکس اخلي. زکات یې نه ورکولو. زکات یې نه ورکولو. بیا یې وکړل دا چې وی دا خو نوي نوي حکومت دغه حکمونه دی په موږ باندې چلی، نو د خپل قوم د کسانو سره بعضې منافقین او هغوی سره احساس بعض یو کو مشوره یې وکړه. نو یو چل یې جوړ کو موسی علیه السلام ته. هغه دا چې یو بدکاره او فاحشه ښځه دې خبرې ته تیاره کړه چې ته په موسی باندې الزام د زنا ولګو. العیاذ بالله. هغه پاک او مقدس هستی وه، د الله پیغمبر و، هغې ته یې پیسې ومنلې. پیسې خو د سره ډېرې. یو ځل حضرت موسی علیه السلام په منبر ناست دی، د زنا په باره کې وفرمایل چې زنا حرامه ده او د زنا نه ځان ساتي او زانی هغه به سنګساري. نو دا په تورات کې دا حکم دغسې و لکه څنګه چې نن سبا په شریعت محمدي کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارک کې یو یهودي او یهودڼې دا بدفعلي کړې وه. یهودیانو راواستل چې ویلاړ شئ زمونږ په دې کتاب کې خو حکم سخت دی، که دې پیغمبر سره څه نرمي وي چوټ وي نو چې هغه حد پې جاري کړو او دی مړه نه شي، ځکه چې د اعلی خاندان سره تعلق لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې راړئ ستاسو په کتاب فیصله کوو. د الله رسول په تورات نه پوهېدو مطلب دا چې ویلی نه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحریر نوز دا کتاب ویل نوز دا ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبتلون. آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے، اگر آپ ایسا کرتے تو یہ لوگ آپ کی اس کتاب میں اور تعلیم میں اور ارشادات میں شک کرتے کہ اس نے اپنے آپ سے یہ کتاب لکھی ہے. ولا تخطه بیمینک. قرآن کریم د دې آیت نه دام معلومیږي چې لیکل دا د الله نعمت دی، دا په ښي لاس پکاري. بعضې خو خلکو ته دیندارو خلکو ته وایي چې په ښي لاس باندې لیکلی وایي نشم لیکلی. هلکه تا په ګس لاس باندې لیکل څنګه شروع کړي؟ په ګیس لاس دې ځکه شروع کړي چې تا مخ ته غشتی دی، په هغې دې لیکل. قرآن کریم وایي ولا تخطه بیمینک، تحریر دائیں ہاتھ سے ہونی چاہیے. دې کوشش نه کوي ځکه چې دې نوکر دی او که دی اوس پس ښي لاس باندې کوشش کوي نو د هغه نوکري ځي، هغې فرق راځي. ټیک ته ته په هغې کوه، په دې باندې چل زده کو لږه وخت کې به زده کړي. حضرت زید رضی الله عنه وایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې یهودیانو ژبه زده کړه. یو هفته کې مې ژبه زده کړه چې سړی اوس هېڅ پسې ولګي بیا کوي. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم لکت پڑت نوز دا او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمال له او دا د نبوت په خپل مستقل او غټ دلیل له چې یو سړی لیکلی نشي ویلی نشي کتابونه او د سره بیا دومره علم وي چې د خبرو په شان د دنیا خلک خبرې نشي کولی. د سره چې کوم کتاب دی هغسې کتاب د دنیا خلک نشي رالی، پیریان او جنات ټول چې جمع شي او انسانان نشي راړی. لس صورتونه نشي راړی، یو صورت نشي راړی، یو وړوکی صورت نشي راړی. قرآن کریم کې دا ټول چیلنجونه موجود دي. د دې غونې کتاب راړی، د دې غونې لس صورتونه راړی، لس آیاتونه راړی، یو صورت راړی. مشرکین او کافر چې هغوی کې نور قابلیت نو خو د ژبې ډېر ماهر او د عربۍ هغوی کوشش کړی هم دی او چې کله به د دې مقابله کې یو وړوکی غونې صورت جوړ کړو بیا به ټولو خلکو خاندل. هغه یو مشرک وی الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل له
اذنان وله ذنب طویل. هتی څه شی دی؟ او د هتی چې کوم دی نو دوه غوږونه دي غټ غټ او یو یې لکۍ ده. دا کتاب دی د صورت د قرآن پاک په مقابله کې راولټول ورپورې خاندل. قرآن کریم موجز کلام دی، داسې الفاظ، داسې ترکیب نحوی، صرفی، بدی، بیان، معنی او داسې معنا چې الفاظ داسې وي، معنا داسې وي، دا دنیا کې چې نه دی وړاندې کړی، نه څوک دغسې راوړی شي. تر اوسه پورې زور لګولی دی اغیارو. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کمال دی چې چرته په کالج یونیورسټۍ کې سکول کې سبق نه دی ویلی او داسې خبرې د حکمت نه ډکې. هر یو کوشش کافر وکړی دی خو برابر خبرې به کولې. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ستاسو کتاب راوړئ په هغې فیصله کوو. ستاسو کتاب کې دی د دې څه حکم دی وګورئ راوباسئ. نو د یهودو غټ عالم په هغه آیت باندې لاس کې خو چې کوم د زانی او د زانی د رجم په باره کې نو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د یهودو غټ عالم پاتې شوی او بیا مسلمان شوی دی. دې وخت کې هغه ته وایي چې یا رسول الله دی یهودي په هغه آیت باندې لاس یې ورته وایي چې دا لاس لرې چې لاس یې لرې کو. نو روایت کې راځي چې هغه آیت په تورات کې داسې ځلیدو پړقېدو ځان یې په خپله خولو چې دا حکم دی. بیا رجم کړل دواړه سنګسار یې. بهرحال عرض می دا کولو چې دا قارون چې کوم دی نو په موسی علیه السلام باندې دا تهمت لګولو. نو ښځه یې تیاره کړه. موسی علیه السلام یو ځل په منبر باندې ناستی وی چې زنا حرام ده او کوم سړی چې زنا وکړي چې هغه محسن وي نو هغه به سنګساري. نو دغه وخت کې کسان تیار کړي. یو کس پاسېدو چې هغه د قارون ملګری و. هغه ورته وایي که داسې فعل تا کړی نو ته هم سنګسارېږې. موسی علیه السلام ورته وایي چې او په دې کې هغه ښځه راوستي وه، هغه یې پټه کېنولې وه، هغه پاسېده، هغې په الزام ولګولو، تور یې په پورې کړو چې تا ما سره داسې عمل کړی دی. موسی علیه السلام د الله د یېرې نه ورپېدو ځکه چې ډېر غټ الزام و د الله په پیغمبر باندې لګول. موسی علیه السلام ورته وایي ته قسم وخوره زه تا ته د الله واسطه در کوم چې داسې کار ما کړی تا سره. هغه ویرېده، په هغې باندې داسې هیبت طاري شو چې هغه ووایي چې نه انکار یې وکړو. وی دا ما ته د قارون ویلي و، د ما ته پیسې را کړې وې دومره دومره، او ما ته یې وایي چې دا الزام په موسی ولګولو. نو ځکه ما داسې ویلو د دې پیسو په لالچ کې. نو موسی علیه السلام په شکرانه کې زر په سجده پرېوتو چې یا الله ستا ډېر شکر دی. ژړل یې په سجده کې. کله سړی د خوشحالۍ نه جاړي ځکه چې ډېر غټ الزام نه الله جل شانو د خلکو په مخ کې بری. الله جل شانو د خپلو پیغمبرانو ډېر رعایت کوي. دا معجزه وه. بیا د هغې نه پس دعا وکړه چې یا الله دې سړي ما ته دا اذیت را ورسولو، په ما الزام پورې کو، او زه چې څه خیره درته وکړم هغه قبوله کړي. الله جل شانو ورته د وحي په ذریعه وفرمایل چې موسی ما ځمکې ته ویلي دي چې موسی تا ته څنګه امر کوي د ده په باره کې، نو هغه امر یې فورا منا. دا یاد ساتئ چې هر یو مخلوق د الله په حکم چلیږي. آسمان، ځمکه، سمندر، دریابونه، غرونه د انسان په حکم نه. کله د پیغمبر په لاس باندې یو ناشنا کار صادر شي، مثلا پیغمبر به ونې ته ووایي چې راشه، نو هغه به راشي، نو دا فعل الله دی. لیکن د پیغمبر په لاس د دې صدور شوی دی، ښکاره شوی دی، نو دا د پیغمبر دپاره معجزه ده. او دغسې د پیغمبر امتی مسلمان مومن په لاس باندې یو ناشنا کار صادر شي، نو دا فعل الله دی. او د پیغمبر په لاس باندې صادر شوی دی، د پیغمبر د امتی په لاس باندې د یو مومن مسلمان په لاس، نو دا د هغه دپاره کرامت دی. دې ته کرامت. او که چېرې یو ناشنا کار هغه د یو کافر او فاسق فاجر بدکردار او ګناهګار په لاس باندې او د کافر او د یهودي په لاس باندې او د دجال په لاس باندې ظاهر شي، نو دې ته استدراج وایي. که چېرې هغې پسې شاته څه فن او کسب وي، زده کړه وي، نو هغه سحر دی. او که ورپسې دانی، نو هغه استدراج دی. استجراد دې ته وایي چاته مهلت ورکول، وخت ورکول، قتل، مونږ ورته قتل وایو، ډیل ورکول. او استدراج د درج نه او درج نه دی. او درج ویل کېږي پوړو ته په پوړو باندې ختل، او استدراج یو کس راخېجول. د دې مثال داسې دی لکه کوی ته یو سړی پرېوتی دی،
او بل کس ورته رسۍ وغورځوي چې د رسۍ پورې ځان وتړه زه دې راکاږم، او چې کله دی د کوی د خولې ته راورسېدو نو دا رسۍ ورپسې ټوله پرېښوه، بیا لاړو ویښته. نو الله جل شانه د دجال په لاس باندې چې کوم ناشنا کارونه څرګندېږي تر دې چې هغه به یو مړي ته داسې اشاره وکړي نو مړی به یې اندېښي دا کار به وي د الله، او دا به د دجال په لاس وي. او دجال چونکې د الله دشمن دی نو دې ته استدراج وي، او خدای خو خدای دی، هغه خلکو ته ښایي چې زه په دې څیزونو باندې زما معرفت نه حاصلېږي، زما قرب په دې څیزونو نه حاصلېږي، جنت په دې څیزونو نه شي ګټلی، دا خو زه یو کافر ته م ورکوم. نو کوم خلک چې په دې ظاهري څیزونو باندې ایمان راړي دا خلک به ګمراه شي. الله دې مونږ وساتي. دا یې دجال ته ورکړي او دا د الله د طرف نه دي، سحر نه دی، هغه استدراج دی، د خدای د طرف نه دي، دا غټ امتحان دی. ځکه چې هغه به داسې کارونه کوي چې په هغې باندې به د خلکو ایمان ګډوډي. نو استدراج مطلب همدغه دی چې الله جل شانه په دنیا کې دا چوټ ورکي خو په آخرت کې به دا مزې راکاږي او بیا به هلاک او همیشه و په جهنم کې پروت. نو رسول الله صلی الله دا د موسی علیه السلام معجزه وه. موسی علیه السلام ته الله جل شانه چې ځمکې ته امر کو، موسی علیه السلام ځمکې ته ووی چې دی راکاږه. نو قارون سره د خزانې سره د کور په خپل ځای کې چې کوم ځای کې ولاړو هغې سره په ځمکه ننوت. نو چې ننوتلو شروع شل دا کوم چې کمقل خلک وو نو هغې خندا شروع کړه، مضحکه، ځکه چې دا ابتدا وه. هغې وی چې ګنې موسی علیه السلام پې څه کرتب وکړو، څه سحر مهر پې وکړو. بعضې منافقین داسې وو، خو چې کله تر ګوډو ګوډو شو هغه په ځان پوه شو نو دغه وخت کې مینت شروع کړو چې ګوره تا سره مې رشته ده ما خلاص کړه. موسی علیه السلام ورته وی چې نه، ځکه چې ډېره سخته دشمني کړې وه د الله سره، د الله د پیغمبر سره، د الله د دین سره. دغه وخت کې دی د معاف کولو نو ان تر دې چې سر یې په هغه ځمکه کې پټ شو، په کلکه ځمکه کې روان شو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ما فرمایي چې تر قیامته پورې د قارون لږ لږ مزل کوي په ځمکه کې روان دی. او د دې نه علماو دا استدلال هم کړی دی چې کله په ځمکه کې د یو کافر جسد هم خدای پاک د څه وجې نه باقي پاتې کوي، لکه د فرعون په باره کې چې راځي چې د هغه جسد خوړلی شوی نه، د خدای پاک د څه وجې نه پاتې کوي چې خلک ته عبرت والي. دا هغه فرعون دی چې ځان ته یې سوي. دې نه هم دا معلومه شوه هسې د انبیاو اجساد مبارکه ځمکه نه خوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځمکه د پیغمبر بدن نه خوري، تر و تازه. او صدیقین او شهداو سره هم الله جل شانه داسې کوي. ډېر شهدا ډېر وخت پس لیکلی شي. حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما فرمایي چې زما پلار په احد کې شهید شو نو 6 میاشتې پس ته که څومره موده پس 3 ورځې پس سړی په قبر کې خرابېږي ها چې ګرمه ځمکه وي. 6 میاشتې پس یې راوویستو او د هغه بدن بلکل هماغسې و چې څنګه مخخ کړی و، هغسې تازه و. نو د شهداو اجساد هغه هم ځمکه نه خوري، لیکن صرف د چا بدن ځمکه نه خوړل دا د هغه د حقانیت دلیل نشي کېدی. که مثلا اوس د قارون غذای څوک اوس پړي او لاندې پورې دا ځمکه کني او هغه پکې ژوندی راووتو، دا لاش یې پکې روغ راووتو، نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا د خدای پاک بزرګ و، د هغه نیک بنده و. نه، الله جل شانه کله داسې هم کوي چې د کافر بدن هم ځمکه نه خوري. بهرحال عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د دینداری او دنیاداری، دنیادار او دیندار کې فرق کول پکار دی. قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث وایي چې دنیا ترلاسه کا او په دې باندې الله جل شانه ته د رسیدو لارې چارې ځان ته ولټو. هغه څنګه دنیا وګټه، کپڑے لباس په واخلا، هغه کپڑے په بدن واچو، د الله عبادت کو، په جمعو کې په جمعو کې شریکېږه. دنیا ترلاسه کا، په هغې باندې خوراک سکاک روټۍ واخله، کټوۍ پې پخه کا، په خپلو بچو باندې وخوره، ملا پې نیغه که او د الله بندګۍ ته پې ودرېږه. دنیا حاصله کا، هغې نه زکات ورکه، د الله حق ادا کا، مسکینانو فقیرانو ته یې ورکه. دنیا ترلاسه کا او یتیم مسکین او گاونډي باندې اخرو، په ملبه باندې اخرو. دنیا ترلاسه کا، خپل مور او پلار او خپل خپلوان په باندې خوشحال کا.
دنیا ترلاسه کا پخپل پاغه مال باندې د الله په لار کې جهاد وکا وسله په واخلا کافر سره په وجنګيګا اس په واخلا پاغه باندې سور شو کافر سره وجنګيګا یا چې پخپل نشي کول نو پاغه باندې د مجاهد سره تعاون وکا دنیا ترلاسه کا پاغه باندې د علم د بار کتابونو واخلا هغه مطالعه کو پاغه کې علم زده او چینین به بل تورکا دا دنیا دې د پاره ده چې ته په خدای راضي کی دا الله جل جلاله چې په کوم کار راضي کی لار یو ځای کې نشته ده پاغه باندې لار جوړه کا نن سبا په دې باندې د چا عمل نشته او ماغه حکومت تسترګي کدي حکومتونه خو زمونږ دغه بعضی کسان بداسي وی چې هغه کارخانه دغه فیکټری پاغه باندې بدلس ویلري 22 ویلري زیرازي غلاره بکچي هغه کورونه یو طرف ته بل طرف ته کورونه والا ته تکلیفي او دیو پاغه باندې یو پیسې نه خرج کوي ځکه چې د الله د شریک لار دی یو زما خو نه او د دې باندې زما درانه گاډي زی د سره بداغه غمنی کا گاډي الټه شي نشي ځکه چې هغه بل شاله حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ارشاداتو کې دان دي لار خرابې لار کې ولګو د آخرت د لپاره توخه د اوبو تنظیم نی د اوبو تنظیم په وکا په یو کلی کې خلک اوبو تزنیږي ترسیږي په دې غریزو علاقو کې بعضی کلی دا سیدی شال ته وبل لاندې خکته تلی او غریبانان لری لری په وبو پس تا د خدای پاک پیسې درکړي نو دا دنیا خو دې د پاره وا تا هغه په پیسې د پاسه پیسې کیږي او چې لاړ شي د دنیا نو هغه بل چا ته پادشي دنیا چې تا غټلن دې په خپل استعمال کې راول د ضرورت مطابق تخره باقی د الله په نوم باندې ورکو او چې چاته ضرورت په غزه کې صرف کو دلته د قارون واقع الله جل شانو په قران پاک کې بیانوي ان قارون کان من قوم موسی قارون د موسی علی السلام په قوم کې یعنی د موسی علی السلام بنی اسرائیل کې فبغى عليهم نو د ظلم کو په بنی اسرائیل باندې بغى عليهم تجاوز یو بغاوت د داو چې مسلمانانو دا منافق او کافرو بغاوت د داو چې د مختلفو طریقو سره ظلمونم کول بغاوت د داو چې د مال د سره د چا حق کېدون او هغه ته په مال کې چې کوم نه حق نه ورکولو بغاوت د دامو چې د فرعون ته بعضی خبرې پټي د جاسوسي په شکل کې د بنی اسرائیل حالات هغه فرعون ته بیانول او دا غي په وس کې به پیسې غشتي فبغى عليهم واتيناه من الكنوز او مونږه دته ورکړې وې داسې خزانه ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه الى القوه چې داغي کنجیانه هغه یو طاقتور جماعت نشوي چتولې لتنوء بالعصمه قریب تا کہ وہ جھک جاتے اس کے اٹھانے سے یعنی وہ چتولې غي دګرانو دومره کنجیانه اس قال له قوم چکلا د تخپل قوم اوې لا تفرح خوشاله گما فرح مکو یو فرح ته یو سرور ده سرور مطلق خوشاله ته یو فرح هغه خوشالي ته ویل کیږي چې سړی ته فوري طور سره یو نعمت حاصل شي او د پاغه باندې خوشاله شي فرح جایزم ده او فرح ممنوع ده هغه فرح او خوشالي ممنوع ده هغه فرح او خوشالي ممنوع ده چې پاغه کې تکبر وي پاغه کې غرور وي او پاغه کې سړی خپل مال ته غاوره وي او ځانو چت غنی او د بل سپک کوي دا فرح ممنوع دی هغه فرح ممنوع دی چې خدای سړی هیر کی هغه فرح او خوشحالي د مال ممنوع ده چې سړی دین هیر کی قران هیر کی د شریعت احکام هیر کی هغه فرح ممنوع دی چې د خپل خپلوانو حقوق هیر کی دا فرح ممنوع دی لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين او هغه خوشحالي چې د الله په نعمت باندې ته خوشحال شي کمال وی کارو شي دا خوشحالي جائز قل برحمته فبذلك فليفرحوا بل زي الله جل شانه فرمایي چې د الله مهرباني په وجه باندې خلکو ته پکار دي چې خوشاله شي هغه فرح جائز دی ان الله لا يحب الفرحين قوم وتوي چې دا سمکو دا ته چې غرور کې دا سمکو مال سره ډیر دی ځکه چې الله جل شانه داسې خلق نه خوخی چې غي د دې وخت کې غرور تکبر کوي وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره او تلټوا فيما فاغ مال کې آتاك الله چې تاسو الله درکړې دې الدار الاخره د اخرت کور پدې کې د اخرت کور لټو د ټکي زارس کم تاسو خدای وبخه چې اخرت کې نه ګټي اخرت په قبر کې نشي ګټلې اخرت په حشر کې نشي ګټلې اخرت کغواړي نو په دې دنیا کې به ګټي
آخرت به په دې محله کې ګټي چې کوم محله کې ته پاتې کېږي، آخرت به په دې کلی کې ګټي چې په کوم کلی کې ستا استوګ نه ده، آخرت به په دې بازار کې ګټي چې ته کوم بازار کې پاتې کېږي. خو په دې بازار کې پاتې کېدل، اغشتل، خرڅول هغسې کوه چې څنګه د الله رسول تعلیمات دي، چې هغسې کې ته بیا دلته کې آخرت ګټي. ته په 100 روپو پسې 2 روپۍ ګټه، بس زیاتې مکو، دروغ مو وایا، دوکه چاته مو ورکو، حرام مخرسو، د یو سیس په عوض کې بل شی مخرسو، غش او ملاوټ په اشیاو کې مکو. په دې بازار کې د آخرت ګټلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای التاجر الصدوق الامین، هغه تاجر او سوداګر چې رښتیا او امانتدار وي، دی به د انبیاء او د صدیقینو سره په ورځ د قیامت. نو تاجر چرته یا خو په بازار، نو سوداګر په بازار کې آخرت ګټلی شي. د آخرت د ګټلو لپاره به ته چې د غرونو ته نه ځې، غریزو علاقو ته، ها ستا اصلاح په بازار کې نه کېږي. لږ وخت دپاره د خپل اصلاح دپاره چا څخه لاړ شه او کښېنه، هلته به ستا په زړه کې یره پیدا شي. لیکن بیا به عمل په هغه بازار کې په هغه کور کې به کې، په جومات کې به کې، په لاره کې به کې، په کوڅه کې به کې، سره د ماله چې دلته د فیکټري ده، هلته د کارخانه ده، دا دې وي په دغه فیکټري او په دغه میل او کارخانه کې آخرت ګټه. او ګټه څنګه چې کوم خام مال راړي د هغه څه حقوق دي د الله د طرف نه، هغه ادا کو. او چې کوم مال تیار شي په هغې کې تا باندې څه حقوق واجبېږي او فرض کېږي، هغه ادا کو. تا نه چې څوک مال وړي د هغې په تا څه حقوق دي، تا ته چې څوک مال درکوي د هغې په تا څه حقوق دي. دا ټولې خبرې چې کوم دی نو هغه ته د شریعت حکم په هغې کې معلومو چې تا ته خپل علم نی. الحمدلله مدارس علما مفتیان زمون په دې ملک ډیر دي، دومره په بل ملک نشته خلک څنګه چې ستاسو په دې ملک. خو خدای پاک به تپوس کوي چې سره د دې چې قرآن خولو والا، حدیث خولو والا، فقه خولو والا، وانه نصیحت خولو والا ستا کور او ستا په کلي محله کې وو، تا د هغې نه بیا هم راهنمایي نه حاصله کړي. نو دې آیت نه معلومیږي چې آخرت به په همدغه ځای کې پیدا کې، ځان ته به یې لټې، دلته جوړیږي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، او ته الټو تلاش کدار آخرت په هغه مال کې چې تا ته خدای درکړی دی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، او ته د دنیا برخه او حصه ګورې مه هېرو. دینه مراد څه دی؟ بعضې وایي دینه نیک اعمال دي چې د دنیا نه د برخه آخرت ته یوس. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بعضې وایي دینه مراد د مال هغه برخه ده چې ته فقراو یتیمانو مسکینانو ته ورکړې. بعضې وایي ولا تنس نصیبک من الدنیا، د دنیا د نصیب او برخې نه مراد هغه ده چې مال ته څومره تا څخه راغلی دی خدای درکړی نو د خدای په نوم یې ورکو، خو ځان ته دومره پرېږده چې په هغې باندې ته خپل ګزران کولی شي. کپړې پې واخلې، خوراک سکاک دپاره، ښځې دپاره، بچو دپاره، د هغې خراجات دپاره پرېږده، نور د الله په لار کې تقسیمو. واحسن کما احسن الله الیک، او ته احسان کو د خلکو سره، کما احسن الله الیک، لکه څنګه چې تا سره خدای ښه کړي دي خلکو سره هم داسې ښه کو. الله جل شانه د سره ښه کړي، الله بدن درکړی دی، ژوند یې درکړی دی، لباس او پوشاک یې درکړی دی، مال او دولت یې درکړی دی، کور او بچي یې درکړي دي، ته د خلکو سره ښه کو، د الله د مخلوق سره. خدای سره ښه مه کو، خدای ته ستا ضرورت نشته، البته د خدای عبادت کو. الله یو منا، داغه حکم، داغه قانون، داغه کتاب، داغه کلام په هغې باندې عمل کو. لیکن خدای ته مال ورکولو ضرورت نشته. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمای چې الله جل شانه تاسو نه رزق نه غواړي، روزي در نه غواړي چې ما ته روزي وګټئ، پلار د زوی نه غواړي چې ما ته وګټه بچې، او دغسې چې کوم دی نو مالک د خپل ملازم نه غواړي چې شابه ګټه، ته ولې اسې ولې ناست. لیکن الله جل شانه د خپل بنده نه دا نه غواړي، هغه وایي ته ځان ته ګټه، او ستا د ګټې طریقه هغه تا ته ښایي چې آخرت وګټه، دا دنیا کې خو ستا لغونې ژوند دی. ولا تبغ واحسن کما احسن الله الیک، او داسې ښه کو لکه څنګه چې تا سره الله ښه کړي دي. ولا تبغ الفساد فی الارض، دا ورته قوم وایي ښه، د موسی علیه السلام ملګري ورته وایي. ولا تبغ الفساد فی الارض، او په ځمکه کې فساد مکو، فساد مکو. اوس دې ځای کې اشکال لا دی چې دې قارون څه فساد کولو؟ د خو د چا فصل نه دی ریبلی، فصل ته اور نه دی ورته کړی، څاروي د چا نه دی وجلي، خلک نه دی وجلی، دا څه فسادو؟ نو هغه عمدغه فسادو چې د الله حکم او د پیغمبر په تعلیماتو نه تلو. دا یاد ساتئ د ټولو نه غټ فساد په دنیا کې معصیت ارتکاب د ګناه کول دي. ځکه
چې ته د چا فصل تباه کې نو د یو سړي فصل تباه شو، هغه ته تا نقصان ورسولو. او چې ته د ګناه معصیت او کې د ګناه مرتکب شوې، د زنا مرتکب شو څوک الیاذ بالله، د شراب نوشۍ مرتکب شو څه خلک په یو محله کې، په یو سوسایټي، په یو ښار کې، په یو کلی کې د رشوت مرتکب شو، د سود مرتکب شو، نو د هغې سزا یو کس ته نه رسي، د هغې وبال په دې ټوله علاقه راځي. کوم خلک چې په دې کې مبتلا دي د هغې سره سره هغه نور خلک هم ځي چې څوک په دې باندې راځي او منې کول یې نه کول. د خلک تباه کو، دا غټ فساد دی. نو د یو کس فصل ریبل دا د یو کس نقصان دی، او د ګناه ارتکاب کول د ټولې معاشرې نقصان دی. قومونه تباه شوي دي په دې باندې. هغه خلک هم پکې راغلی دی چې چا منې کول نه کول، په خپله ګناه نه کوله. ځکه فرمایي ولا تبغي الفساد فی الارض، په ځمکه کې فساد مه لټو، ان الله لا يحب المفسدين، الله جل شانه فساد کوونکي نه خوښوي. دا کفر او شرک چې یهود و نصارا پکې مبتلا دي دا فساد دی. د دنیا اکثر قومونه کفر او شرک کې مبتلا دي، دا فساد دی. دا خو د مؤمن مسلمان د وجه نه داسې کسان چې هغه نه صرف دا چې مسلمانان دي بلکې هغوی په احتیاط سره قدم اوچتوي، کوشش کوي چې د قوم هم اصلاح وشي، په خپل هم په سمه لار باندې روان وي. دا دنیا د هغوی د مخه آباده. مسلم شریف کې حدیث دی لا تقوم الساعه حتی یقال فی الارض الله الله، تر هغې به قیامت نه قایمېږي تر څو پورې چې په ځمکه کې الله الله کول والوي، الله نوم اخیستو والوي، د الله بندګۍ کول والوي. ان الله لا يحب المفسدين، الله فساد کوونکي نه خوښوي. قوم چې کله ورته دا بیان وکړو قال انما اوتیته على علم عندي، وی تاسو ما ته وایي چې د دنیا برخه پکې مې رو فقیر مسکین ته زکات ورکو، نو دا مال خو اوتیته على علم عندي، میرے اپنے علم ذاتی علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے. دا مال خو ما ته چې راکړی شوی دی، دا زما عقل دی، زما تجربه ده، زما علم په دې کې استعمال شوی دی، ما محنت کړی دی، نو ځکه خدای هیر کو. دا یاد ساتئ، هغه ډاکټر ته زه وایم په دې کې ناست دي کل به زمونږ ډاکټران درونه چې مریض د هغه په علاج سره ښه شي نو ځان ته نسبت مکو، وایي الله ښه کړی دی، البته ما یې علاج وکړو. هغه انجینیر چې ښه مکان جوړ کړي نسبت یې ځان ته مکو چې دا بلډنګ ما جوړ کړی، دا پلازه ما جوړه کړې ده. په جومات کې خو مونږ خبر لغونې سمئ، خو چې بهر لاړ شو نو بیا خبرې ګډې وډې کوو. دا سړک ما جوړ کړی دی، دا شی ما جوړ کړی دی، دا خدای نه خوښوي. یو زه ټکی کړو موسی علیه السلام، او الله جل شانه ورته وفرمایل چې زه د سمندرونو په غاړو باندې ګرځه. چاته تپوس وکړو چې دغه وخت کې په ځمکه کې زیات غټ عالم څوک دی؟ موسی علیه السلام ورته وایي زه. دی رښتیا وی، خبرې ټیک وه، خو دا انداز د الله جل شانه خوښ نه شو. نو الله پاک ورته قرآن پاک کې یو بنده زمونږ شته دی چې هغه سره هغه علم دی، هغه تا سره نشته، هغه سره د تکویني امور علم. موسی علیه السلام روان شو، په هغه پسې زاد را په خټو کې، په لوټو کې، په کاڼو کې، د سیند په غاړه په سمندر کې سفر کوا کوا کوا، ډېر مشقتونو مشکلاتو نه پس چتا هغه سره یوځای شو. نو بهر حال دا نسبت کول نه دي پکار، دا ما جوړ کړی، دا پلازم ما ودرولی ده، حالانکه جوړ کړی کرنډۍ چې د چا په لاس کې هغه کړی دی، هغه ویلی شي چې ما جوړ کړی، تا خو په کاغذ باندې کرښې راښکلي دي، تا سریا سیمټ د هغې اندازه دې لګولي ده، یا ته نقشه دې جوړه کړې ده، صرف دومره کار تا کړی، لاس پکې د هغه ترکاڼ ګلکار استعمال شوي دي، او خټ سیمټ او مساله ورته مزدور ورکړي ده. هغه هم دا نشي ویلی چې دا ما جوړ کړی، نه الله جوړ کړی. ولې؟ که ستا لاس هم چلیدلی نو دا لاس تا ته چا درکړي؟ الله. په لاسو کې قوت چا اچولی دی؟ الله. لاس چې شل شي نو هغه مسکین، هغه غریب دغه لاس دی پوزې ته نشي راوړی، پوزې یې بهیږي بل ورته پاکوي. الله مو دې وساتي. ځکه چې لاس یې فالج زده دی، لاس یې شته لیکن د الله جل شانه اراده ترې رسته شوه، اوس خپل لاس نشي اوچتولی. ته چې په ډرایینګ باندې پوهېږې، تا کرښې راښکلي دي، فری هینډ سکیچ او بل او بل او په ګوتو راکاږې، په پیمانه راکاږې، دا ټول تا د چا خولی؟ دا ته الله خولی. نو ته نسبت الله ته کو چې دا الله جل شانه کړي. ځکه دی وی انما اوتیته علی علم عندي، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے یہ مال دیا گیا ہے. لکه نن سبا یو سړی عصري علوم وی، پروفیسر شي، لیکچرر شي، انجینیر شي، ډاکټر شي،
او ریسرچ کوي، محقق شي، ساينسدان شي، بل یو شی جوړ شي، دا ما علم کړي. ځکه الله جل شانه هیر کی دا خپل تعلیم تغاویر شي. څوک تعلیم تغاویري، څوک مال تغاویري، څوک منصب تغاویري، څوک خاندان تغاویري، څوک ستا. دا ټول دنیا د درنګه ده. نو دو چې انما اوتیته العلم عندي، یہ مجھے جو دیا گیا ہے مال دا چې ما ته راکړی شوی دی په هغه علم باندې چې هغه علم ما سره دی، یا د دنیا علم د کسب طریقې سره دی. اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون. الله پاک فرمایي چې دغه الله هیر کو، خو دې مسکین ته دا پته نشته دی چې الله جل شانه هلاک کړي دنه مخکې من القرون آغا خلق، آغا قومونه من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، چې غي طاقت کم زیاتو لکه قوم عاد. ډیر دنګ لړو دا غي تذکرہ مخ کې شوی، طاقت کې زیاتو، هغه ته خسړې گازر هم نخکارې ده، هغه هم خدای هلاک. واكثر جمعا، مالونه مسره ډیر زیاتو، هغه قوم الله جل شانه هلاک کړ. نو دې څنګه دومره غټه غټه داوی کوي. ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. الله پاک فرمایي چې د ګناګارو نه به د غي د کسور تپوس نه کیږي. د دې مطلب څه دی؟ ګناګار چې ګناه کوي نو دا لیکل کیږي، دا لیکل کیږي هم، او دا د انسان خپل بدن کې لکه د ټیپ ریکارډ او د میموري کارت په شان محفوظ کیږي هم. پندایو کې، سرمن کې، ګوډو کې، لاسو کې، خپو کې، پدې کې دا محفوظ کیږي چې کوم عمل کې. او چې سبا دا جبستا په واک او اختیار کې انکاری شي نو دا غلاس او خپې به وایي چې دا عمل کړی دی، دا عمل کړی دی، دا زنا یې کړی ده، دا شراب څکلی دي، دا حرام غشتي دي، دا سود غشتي دي، دا رشوت کړی دی. دغه د بدن دا به گواہی ورکړي. نو په پرچو کې لیکل کېږي، په بدن کې محفوظ کېږي. فرښتې هغه ته پته ده، کرامن کاتبین، الله جل شانه په علم کې دي. هغه ځمکه چې په کومه ځمکه دا عمل کړی دی، هغه ځمکه به گواهی ورکوي. یوم تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. په هغه ورځ باندې به ځمکه خپل خبرونه بیانوي. دې سړي غلا کړي وه، دې کې زنا کړي وه، دلته کې شراب څکلي وه، دلته کې سړی قتل کړی وه، دلته دا کړي، دا ځمکه به گواهی ورکوي. دا ټول گواهان په باندې شته. نو الله جل شانه فرمای مونږ به د دې لپاره تپوس نه کوو چې تا کړي ده کنه. دلته خو چې پولیس والا سړی ونیسي حوالات ته کی او بیا ریمانډ په معنی اخلي نو ته وایي تا کړي ده غلا کنه، نو شا وایي چې نه وهي به وهي تر څو پورې چې اقرار نه کړي. او الله جل شانه ته د دې ریمانډ غشتو ضرورت نشته، په هغه باندې اماني گواهان دي. ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. دا مطلب دی یا چې کله جهنم ته غورځي نو دغه وخت کې به د فرښتې د دې کس نه دا تپوس نه کوي چې ته ګناهګار یې که نه، ته راوړاندې شه، او دا بل خو نه دی. نه، بس فرښتې به یې نیسي، د ګناهګارو به خپل بیل قطار وي او په هغې کې به فرښتې نیسي. یعرف المجرمون بسیماهم. یہ مجرم لوگ ان کے چہروں کے آثار سے پہچانے جائیں گے. تندینه د مخ نه مخ به تک تور وي، سترګې به اودي وي، رنگ به ډیر خراب وي. مسلمان مومن چې کوم نه دا رنگ به سپین وي. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. جس دن بعض چہرے کالے ہوں گے، بعض سفید ہوں گے. بعضی مخونه به سپین وي، بعضی به تور وي. سپین مخ والا به جدا وي، تور مخ والا به جهنم کې غورځي. فرښتې به تپوس نه کوي چې ته مجرم یې که نه، د هغه په مخ باندې به هغه آثار د جرم صفا لګېدلي چسپای. او بیا به یې نیسي فیؤخذ بالنواسی والاقدام. بیا به د سر د ویښتونو او د خپو نه یې نیسي. فرښتې د الله جل شانه مخلوق دی طاقتور. او جهنم ته چې خلک غورځېږي الله دې مونږ وساتي. بیا به د سر د ویښتون نیسي، سر نه به نیسي، بل لاس به د خپو نه نیسي، او داسې سر به یې لاندې خپې بره داسې به یې غورځوي. الله جل شانه د دې ذلت نه د دې عذاب نه مونږ وساتي. دغه یې ځای دی. توبه هم دلته سړی ایستی شي، ګناه هم دلته سړی پرېښوی شي. فخرج على قومه فی زینته. الله جل شانه فرمای دا قارون یو ورځ په خپل زیب و زینت کې، په حشم و خدم کې، په شان شوکت کې، بنا او سنگار کې د خپل کور نه راووتو. هغه څه شو؟ لباس به داسې اچولی، سورلی به داسې وه، او ډنډمار به ورسره وړاندې و. یو ځل راووتو بهر. قال الذین یریدون الحیات الدنیا. هغه کسان ووایي چې چا دنیا غوسته،
د دنیا چې څوک ارماني ما تاسو ته ووایي چې هغه دنیادار دی اگر که هغه سره مال نی چې دی وایي آخرت مې نه دی په کار چې دنیا مې لو شي. یو دکاندارو موږ ماشومانو هغه به د 10 روپو دا نوټ داسې راواغېسته وایي دا مې پلارم دی او دا مې مورم ده. داسې بدبخته او کمقل و. مطلب دا دی چې زه د دې نوټ دپاره د پلار او د مور حقوق پرېښوی شم خو چې کوم ځای کې دا میلاویږي دا به اخلم. نو داسې خلک شته دی چې هغوی سره مالم نی بدبخته بیا چې کوم دی نو د نشوالي په صورت کې هم خدای ته ونه رسیږي او دی لار خطا کې دی وایي دا بل کس چې څنګه کوي په دې مارې داړې کوي داسې به مام کولی چې زما وس رسېدی. نو فرمایي فخرج على قومه في زینته دا قارون په زیب و زینت کې راووت. قال الذين يريدون الحیاة الدنیا چې چا دنیا غوسته دنیادارو مرید د دنیاو هغوی اووی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون هی افسوس چې مونږ سره هم داسې دنیا وی لکه څنګه چې قارون سره ده. لکه نن سبا چې مسلمان دا حالت زمونږ هم دی الله جل شانه دې مونږ معاف کړي. دې حالت نه وتل ضروري دي. امریکا چې څنګه ده داسې ماته جوړېدل پکار دي. ته پټکي والا ټوپۍ والا او څادر والا ته کوم ځای ته ورسېدې خلک کوم ځای ته ورسېد. دا همدغه خبره ده چې کوم د قارون په لیدو سره دې خلکو کړي وه. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون هی افسوس چې مونږ سره هم داسې وی لکه څنګه چې قارون سره دی. انه لذو حظ عظیم دا خو د لوی برخې خاوند دی ډېر لایق دی ډېر قابل دی دومره مال یې وګټلو. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم بل طرف ته هغه کس دی چې هغه دیندار دی آخرت غواړي ما تاسو ته اول خبره کړې وه دنیادار او دیندار هغوی ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا تاسو برباد شئ د الله جل شانو سره چې کومه ښه بدله ده لمن آمن وعمل صالحا هغه د هغه چا دپاره چې چا ایمان راوړي عمل صالح دا لوی نعمت دی. ولا یلقاها الا الصابرون او دا نه ملاویږي مګر صابرانو ته. مخکې دا بیان شته. به هر حال عرض مې دا کول زما عزتمندو چې کوم کس ته الله جل شانه مال ورکړی دی مال په حلال طریقه باندې ګټي په حلال مصارفو کې صرف کوي د الله جل شانه حقوق په دې پاغه کې ادا کوي د بنده حقوق پیژني دا دنیادار نه دی دا دیندار دی الله والا دی. او کوم کس چې هغه سره مال نشته دی لیکن دی وایي که ما سره رالو ما په دې ځایونو کې خرج کولو یا سره مال شته دی او په خرابو کې خرج کوي او په خرابو لارو باندې ګټي دا دنیادار دی. دغه مال د ده هیڅ په کار نشي راتلی. قرآن کریم کې تاسو مخې ته راله چې دی نه مخکې هغه خلک چې هغوی د طاقت هم خدای ډېر ورکړی او مال هم ډېر ورکړی هغه هلاک شول پاتې نه شول دی به څنګه پاتې کړي. الله جل شانه دې موږ ته په دنیا کې آخرت ته په دنیا باندې د ترجیح ورکولو پوره توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.